څه ګټلې مونږ هم لږ د دنیا سره سم وي مونږ هم چې کوم خپل د کور اخراجات دي هغه پوره کولی نو دې دپاره مونږ ته پکار دا دی چې مونږ لږ سوچ وکړو مطلب زمونږ دا سوچ چې کم دی هغه په یو ورکوټې دایره کې بند نه کړو دا سوچ مونږ ډېر لرې لرې بوزو نو دې دپاره مونږ نن یو سوچ کړی و یو سوچ مو راوړی دی چې څنګه زمونږ ځوانان زمونږ هغه خوریانې او کم زمونږ هغه خلک دي چې هغه بېروزګاره لکه څنګه چې په پاکستان کې څومره شره زیاته ده د بېروزګارۍ هغه خلکو ته هم څه میلاو شي هغه خلک هم یو خپل ارننګ سټارټ کړي څه وګټي آنلاین وګټي نو دې دپاره مونږ سره سپیشلی نن چې کوم زمونږ یو ایکسپرټ دی ارشاد خان یوسفزی هغې مونږ سره دی چې هغه مونږ ته مختلف میتډز او د هغې نه مونږ تپوس وکړو چې په څه طریقه به مونږ د کاروبار له رازو دا کاروبار کیږي څنګه به مونږ د دې نه پیسې ګټو څنګه به په دې کې مخکې مونږ ځو څنګه به زمونږ چې کوم پراډکټ وي څه مونږ خرڅوو یا څه مونږ یو کار کوو په نیټ باندې نو مونږ به هغې نه څنګه پیسې ګټو نو دې دپاره ارشاد خان یوسفزی ستړی مه شي هرکلی د تویم پروګرام کې ډېره مننه عدنان صاحب ستاسو ډېره مننه چې زم پروګرام دپاره په دې سپیشل موضوع باندې انوایټ کړم نو ستاسو ډېره مننه کوم ډیره مننه او بالکل ارشاد خان دا چې کوم دی دا ټایم موږ سره میلمه دی ارشاد خان تاسو نه به موږ ډیرې په تپوسونه کوو ځکه چې نن سبا چې کوم د دې دور ضروریات یو که موږ دا سوچ وکړو ما بله ورځ هم په دې کې په پروګرام کې یو خبره کوله چې مونږ به یو څه کاله مخکې یو سوچ کوو چې مطلب یا به مو څه واورېدو چې یا څه داسې دور را روان دی چې په هغې کې به هر څه به آنلاین کېږي هر څه به مطلب ته به په پاکستان کې ناست وي یا به چېرته په کلي کې ناست وي هلته به د ملکنډ په غرونو کې ناست وي په چکرې به وهې خو ته به کاروبار هم کوي ته به چې د دنیا سره کنیکټډ هم وي نو مونږ دا یو سوچ دا به څنګه راځي او دا به څنګه کېږي خو نن سبا د نن دور ته چې موږ وګورو او موږ ډېر خلک ګوري هم په سوشل میډیا باندې په یوټیوب او په فیسبوک کې باندې ګوري فلانې هلته کاروبار کوي هلته داسې کوي مختلف طریقه کار دی اول خو لږ په دې خبره مونږ چې ذهن کلیر شي چې کوم زمونږ ځوانان دي او زمونږ هغه خوریانې دي چې هغه په کورونو کې ناست دي چې لږ زمونږ په دې خبره ذهن کلاو شي چې آیا دا آنلاین کاروبار یا آنلاین مطلب موږ پیسې په څه طریقه ګټلی شو هغې اول لږ شروعات یې راته وښیه اول لږ تعارف راته وکړه د دې بالکل جی تاسو چې کومې خبرې وکړې ډېرې ګټورې خبرې دي او نننۍ موضوع چې کومه ده دا زموږ چې کوم سپیشلی په کورونو کې زنانه دي د هغوی دپاره ډېره ګټورې دي او کم هغه ځوانان چې کوم په کلو کې دي په دور دراز علاقو کې دي بالکل هغوی ته هغوی همیشه زموږ د پاکستانیانو دا دغه چې ما ته به د ګورمنټ جاب میلاویږي دا سوچ مو جوړ کړی یا به چې چا خپل کاروبار هم کوو نو د هغوی سره به داسې یو پلیټفارم نه و چې هغوی خپل بزنس کړی وي او که کړی وي د هغې دپاره به ډېرې زیاتې پیسې پکار وي لکه خلکو به مخکې مارکیټ سرچ کوو چې زه په داسې ځای کې کاروبار شروع کړم چې هغې ځای کې زما کاروبار چلیږي فار ایگزامپل لکه یو مارکیټ ته به چې نه کېدو نو ویې چېرته کارنر والا دوکان راته وګوره فرنټ کې کارنر هلته چې به یې تپوس وکړو نو هغوی به ترې ډېر زیات ډیمانډونه به یې ترې زیات کوو بیا د هغې دپاره به چې کوم پروډکټ هغوی اغوستل نو هغه به ډېر زیات مهنګه نو د ډېرو پیسو زیات ضرورت وی نو اوس چې کوم سیسټم راغلی دی سپیشلی د کووډ 19 نه پس چې کوم ریولوشن به زه ورته ووایم د ډیجی سکل چې کوم راغلی دي یا الکترونیک په ذریعه باندې یا چې کوم آنلاین کاروبار کیږي دا موږ ته یو داسې پلیټفارم مهیا کوي چې موږ د دنیا په کم ګوټ کې هم خپل سټور کولاولی شو نو دا ډېر زیات ویګ مونږ سره ایریا راتلی شي چې کوم ځای کې مې فار ایگزامپل زه په پاکستان کې ناست یم او زه وایم چې زه په امریکا کې یو پروډکټ خرڅوم نو هلته کې زه ښه په ایزیلی خرڅولی شم نو مونږ ته د دې چې آنلاین کوم بزنس دی د دې مین فایده دا ډېره غټه ده چې زه چېرته هم خپل کاروبار کولی شم بیا بل د دې دپاره مختلف پلیټفارمز دي د دې دپاره مختلف د بزنس ماډلز دي نو په هغې به مونږ مخکې خبره په پروګرام کې کوو جي صحیح بالکل لکه څنګه چې ارشاد خان تاسو ووایي که نه لکه زه دا یو خبره وکړم چې کومه آنلاین چې کوم خلکو کاروبارونه شروع کړو پیسې ګټلې شروع کړو دا یو سوچ لکه تا یو عجیبه شانته کې پوینټ په دې کې راکړو چې کله هم کووډ 19 سټارټ شو که نه چې کوم کرونا وه یو وبا راغلی و په پوره دنیا باندې نو د خلکو ځکه چې مارکیټ ته څوک نه شو تللی بازار ته څوک نه شو تللی به هم دومره یو سایکو شوي مونږ داسې و چې
د کور نه براوتو هم نو مطلب موږ به داسې یریدو چې بس راته چا ټوپک نیولې دی ډایرکټ مو ولي د کورونی یو داسې لهر راغلی نو په هغې کې دنیا یو سوچ وکړو خلکو یو سوچ وکړو آیا زه کور کې ناست یم زما خو کاروبار نشته هر څه خراب شو نو زه مطلب فار ایگزامپل زه دا موبایل خرڅوم دا زما پروډکټ دی زه دا خرڅوم نو دا به زه څنګه اسلام آباد ته رسوم اسلام آباد کې به زه څنګه خرڅوم فار ایگزامپل زه به د پاکستان په نور ښارونو کې یا د پاکستان نه بهر د ډېرو خلکو ټریډز داسې وي نو خلکو یو سوچ راوړي چې آیا راشه زه آنلاین دا شروع کوم په آنلاین نو په هغې مطابق اوس یو خبره داسې وي فار ایگزامپل چې هر سړی یو خپل مایند وي مطلب انسانان یو دوه کسان هم د یو مایند والا خلک ډېر کم ملاویږي په دنیا کې دا څومره خلک یو نو د هر انسان یو خپل منټالیټي وي د هر چا یو خپل شوق چې ما دا کار شروع کړی وي یا ما داسې کړی ما به داسې نه پیسې فار ایگزامپل ما سره یو پروډکټ نشته دی ما سره بازار نشته دی زه یو سیزن بیا هم زه ارنینګ څنګه کولی شم لکه څنګه چې خلک کوي یا به زه دا منټالیټي څنګه جوړوم او ځان به زه څنګه پیژنم چې زه مطلب فلانې کار کولی شم بالکل جی تاسو دا خبرم چې دا ډېره اهمه او ګټوره وکړه خو چې زمونږ چې کوم اوریدونکي دي او د فیسبوک په پیج باندې مونږ ګوري د هغوی دي لږ په توجه سره زمونږ د خبرې واوري ضرور ولې چې د آنلاین بزنس لپاره مختلف ماډلز دي او مختلف سرویسز دي لکه اول به مونږ دا سوچ کوو چې زه د څه کم یو پروډکټ کاروبار شروع کړم بالکل نو اوس آنلاین داسې کیږي چې ته خپل لکه بزنس آنلاین بزنس چې دا په زه به وایم چې دا په دوو حصو کې تقسیمولی شي لکه یو ته ویلی شي چې دا ستا سره کم پروډکټ وي یا ستا سره وي یا د پردی کمپنۍ د بلې کمپنۍ یو پروډکټ دی هغه ته خرڅولی شي سیل آوټ کولی شي یا دویم چې دی نو هغه سرویسز دي لکه آنلاین ته خپل سرویسز هم پرووایډ کولی شي اول به داسې چلو اوس په خلک سوچ کوي چې دا آنلاین سرویسز څه شي نو په دې کې مختلف سرویسز ته ورکولی شي لکه اول چې کوم پریکټیکل سرویسز هغه خو به دا و چې تا به کور کې به یو پلمبر به دې راوغوښتو هغه به تال د پایپونو د اوبو کار وکړو یا به بجلی خرابوه نو الکتریشن به دې راوغوښتو یا څه نور داسې چې کوم مشینري د هغه به خرابوي نو مصري به دې راغوښتو نو آنلاین سرویسز چې ته ورکړي نو د دې کې مختلف چې کوم دی نو ستا بزنس دی لکه فار ایگزامپل ته چاله کنټنټ چې دی هغه رایټ کولی شي ایسې لیکلی شي کاپی رایټ چې دی هغه کاپی رایټ تیارولی شي یا مختلف قسم آرټیکل لیکلی شي یا چې کوم ورچوال اسسټنټ دی هغه پردی پروډکټ چې دی هغه وداوټ منی خرچ نو ته هغه سرویسز ورکولی شي دې نه علاوه چې کوم زمونږ چې کوم ټوس دغه کې میټیریل دی هغه ته سیل آوټ کولی شي د مختلفو کمپنیانو کولی شي مختلف کمپنیانو هغه هم سیل آوټ کولی شي او خپل پروډکټ هم لانچ کولی شي او مارکیټ کې خرڅولی شي حقیقت دی لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه چې سرویسز ورکول او نن سبا زه ډېر زیات ګورم که نه لکه مخکې به دا وه چې موږ به باقاعده د خلکو هغه کنټیکټ هم ځان سره ساتل چې پلمبر د فلاني نمبر هغه ګیلکار دی د هغې نمبر د فلانې نن سبا دنیا دې حد ته را رسېدلې دی که چېرته موږ د سوشل میډیا نه د فایده اخلو یا آنلاین د دې سیزون نه فایده اخلو نو دې دپاره هم خلکو بزنس سټارټ کړی دی دې دپاره هم خلک سرویسز ورکوي فار ایگزامپل تا سره که موږ دا سوچ وکړو چې یو سرویسز مطلب موږ سوچ کړی دی چې یار زه د کور د ضروریات چې څه هم دي په هغې کې الکتریشن دی په هغې کې پلمبر دی په هغې کې ګیلکار دی وغیره وغیره نو دې دپاره هم خلکو آنلاین پیجونه ورسره آنلاین هغې تا ته سپورټ هم درکوي تا نه په تپوس وکړي تا ته څه پکار دي او څه پکار دي نو لږ دې طرف ته هم موږ ته مطلب خپل سوچ جوړول پکار دي بالکل او ګراوند باندې هغې خلکو ته لکه اوس که موږ دا سوچ وکړو که نه په دنیا کې داسې ملکونه هم شته چې هغې سره چې کوم لیبر پاور دی که نه هغه بالکل نشته زیرو دی ورسره ځکه چې خلک ټول مالدار دي او څوک هم لیبر نشته دی خو زموږ ایشیا کنټریز کې چې کم دي که نه که موږ انډیا خبره وکړو که موږ د پاکستان وي که د افغانستان وي د بنګلادیش وي موږ سره څه دي موږ سره لیبر پاور ډېر زیات دی خو هغې ته موږ پلیټفارم نه دی جوړ کړی آیا دې دپاره اوس لکه موږ د پېښور سپیشلي صرف خبرو کوم چې تقریبا هر دویم کور کې خلک داسې دي چې هغې کې مطلب مختلف هغې سره هنر شته خو دا خلک
مونږ ته پته نشته دی. بالکل مونږ دا خلک راوچت دي د لپاره مونږ څنګه یو لار جوړو کو چې د خلکو ته مطلب مونږ آنلاین هم مطلب په خبر کې ماته څه ضرورت کیږي نو ځان آنلاین اغه زی تلاړ شم چې یار دې کې به ماته هر سرویس میلاو شي دې ته څنګه زه زین جوړوم. بالکل جی د بزنس چې کوم زبتا دا وایم چې مختلف ماډلز دي کومګه وس ریسنټلی چې کوم دا سیستم روان دی ډي جی سکیل او دا سیزون روان دي نو په دې کې زموږ سره د بزنس کولو مختلف ماډلز دي. هغه ماډلز کې یو دا دی چې بی ټو سی فار ایگزامپل د یو کمپنی دا یو بزنس ته د اغه نه ته یو پروډکټ اخلي او هغه سی مطلب کنزیومر ته ورکو یا کسٹمر نو دې ته بی ټو بی دام یو د بزنس کولو ماډل دی. دویم چې دې زموږ سره بی ټو بی دی فار ایگزامپل ته هم دلته کې ناسې خو آنلاین ته د یو بزنس نه د یو مینوفیکچرر نه یو پروډکټ والے او یو داسې پلیټ فارم ته ولګي چې هغه دغه پروډکټ چې دی هغه سیل اوټ کوي. مطلب بی ټو بی بزنس ټو بزنس او جی دا د دریم نمبر زموږ سره دی چې سی ټو بی مطلب ته په خپل باندې یو ستاسو یو پروډکټ هغه په خپل باندې ستاسو د استعمال سیز دی خو هغه یو دغه تور کې یو بزنس تور کې نو هغه سیل اوټ کوي یو کمپنی دی ورکی او هغه تعالی سیل اوټ کوي مطلب تاسو یو سیز هغه ته سیل اوټ کولی. بل سلورم نمبر زموږ سره د بزنس کوم ماډل دی هغه سی ټو سی دی. فار ایگزامپل په او ایل ایکس باندې ته یوز شیزونه والے کنزیومر ټو کنزیومر فار ایگزامپل ته سرچ وکي په انټرنیټ باندې او هغه د چا د یوز د استعمال سیز دی دا هغه نه ته پرچیز کی او هغه ته په خپل باندې استعمال نو دا یو ماډل دی. بهترین مطلب موږ سره کوم غواړو نو موږ سره 3-4 میتھډز داسې دي چې پاره کې موږ نو وسکه یو خبره دلته کوم فار ایگزامپل چې زمونږ سپیشلی کوم زمونږ خوریانې دي کنه چې هغه موږ زمونږ په معاشره کې سپیشلی کوم خبره کوو نو هغه د کور نه بهر ډیر کم داسې فیمیل دي چې هغه ته اجازه ته چې ته افیس کې جاب وکا یا ته چرته مطلب فیکټری کې کارخانه کې کار وکا ډیر یعنی که زه دا وایم چې دلته زمونږ په معاشره کې چې کم ریشو ده نو هغه 100 کې 5% ریشو بده دی چلیږي او زیاتره داسې فیمیل دي چې هغه ښه ایجوکیټډ دي ویل ایجوکیټډ دي او د انټرنیټ د لارې هم او د سوشل میډیا د لارې هم ښې خبرې دي او خو هغه کورونو کې ناست دي هغې ته څه لار نشته مخه نو هغه د څنګه فار ایگزامپل څنګه دی یو دغه کاروبار شروع کی چې مطلب هغه پروډکټ هم بهر نشي تللی مارکیټ ته نو هغه وایي چې یار زه آنلاین څه ارنینګ کول غواړم نو هغه څنګه یو دغه جوړوي. بالکل تاسو دام ډېر زیاته ګټوره خبره وکړه چې کوم زمونږ په کورونو کې خویندې ناستې دي د هغوی دپاره زه هم دا ډېره زیاته ایزي ده ولې چې د هغوی سره ټایم وي کور کې ناست وي نو مختلف بزنس آیډیا چې دي د فیمیل لپاره دي د ینګ جنکو لپاره دي چې د هغې دپاره هم دي چې کوم سکولونه ته ځي چې کوم انډر میټرک دي اف ایس سی والا دي او د نورو دپاره خو ډېر زیات چې کوم دی نو آیډیا شته دي په دې کې مختلف زموږ سره آیډیاز دي. فار ایگزامپل زه به دا هم وایم چې هغوی په کچن کې دي خپل کچن کې ځان له خپل یو پروډکټ تیاری او هغه ریکارډ کوي او په یوټیوب باندې هغه اپلوډ کوي دام دا یوټیوب نه ډایرکټ کرنی بالکل ارنینګ کیږي. د دې نه علاوه هغه چې کوم دی په انټرنیټ باندې د ګرافیکس ډیزاینینګ سناسه سیزونه جوړولی شي او د هغې مختلفې کمپنیانې وي چې د هغوی دپاره مختلف تمنیل جوړول پکار وي مختلف پوسټر بروشرز وغیره دا شیزونه ډیزاین کولی نو هغوی د کور نه په یو کلیک باندې چې دی د مختلفو کمپنو سره چې دی هغه خپل ځان اټیچ کولی شي او هغوی له کار کولی شي. د دې نه علاوه د ډیټا انټري هم مختلف جابز راځي بالکل لکه ډېر فیمیلز هغه پوهیږي او هغه مطلب ډیټا انټري هم کولی شي هغه مطلب ویل ایجوکیټډ دي بالکل نو هغه کور نه مطلب دې نه علاوه که څوک
داسې فیمیل که هغوی ټریولینګ خوښوي هغوی ځان له ویلاګ کولی شي. د دې نه علاوه صرف یو تصویر هم چې کلک کي هغه هم په پټو سټاک باندې چې دی اپلوډ کي د هغې نه هم هغه ارنینګ کولی شي. نو د فیمیل دپاره زه وایم چې ډېره زیاته دا آیډیا لږ دا ګوره دا آیډیاز بعض زم په خپله ګین کوم تاسو نه لکه څنګه ته تاسو د پیکچر یو خبره وکړه چې مطلب مونږ خو که وګورو په سوشل میډیا باندې عام ډیلی تصویرونه ویډیوز اچو په فیسبوک سپیشلی که زه ووایم نو دا چې کوم ته د ارنینګ خبره وکړه دغه په کوم انداز باندې او څنګه دی کولی شي چې کوم فار ایگزامپل تاسو سره کیمره ده د کیمرې چې کوم ریزلټ وي یو خاص پلیټ فارم دی هغه په هغې کې سټاک فوټوز راځي پکزیبای راځي او پکسل ډاټ کام راځي پری پیک ډاټ کام راځي. په دې پلیټ فارم باندې ته مختلف تصاویر او ویډیوز چې دي اپلوډ کولی شي او هغه سیل اوټ کولی شي. بهترین دا خو ډیره بهترینه خبره شو. ګوره لکه څنګه چې تاسو ته خبره وکړله نو دې دپاره هم موږ ته ګوره بعض چې کومه یو خبره تا په دې کې یو پوینټ تا بهترین پوینټ ما په خپله کتلي دي پېښور کې ایون پېښور کې هم یا نور سیټیز کې چې کوم زموږ د پنجاب یا د سیم د نور دا سیټیز دي په هغې کې خو ډېر زیات دي خو سپیشلی ما پېښور کې هم کتلي دي چې زموږ داسې ډېرې تکړه خوریانې شته چې هغه په خپل کچن کې یو ډیش تیاروي. بالکل یو ډیش تیاروي هغه یوټیوب له ورکوي د هغې نه د غیر فار ایگزامپل دلته زمونږ ډېر داسې بیا زمونږ دا ایریاز چې کومه ده د خوراکونو دپاره هسې هم مشهوره ده او زمونږ چې کوم په کورونو کې کوم فیمیلز دي هغه مختلف ټایپ چې کوم دي خوراکونه تیاروي که نه نو هغې نه هغه ویډیوز په هغې کې نه د دې اواز راځي او نه په هغې کې د دې پیکچر راځي هغه بس صرف چا څه تیاروي د هغې نه ویډیوز جوړیږي نو هغې دپاره دی آنلاین خپل مطلب چې اکاونټونه ورته جوړ دي هغه ایډیټ میډیټ کړي نو هغې کې اچوي او خلک یې ډېر زیات په شوق باندې ګور نن سبا ټرینډ چې کوم روان دی او بل دا چې زمونږ چې کوم ځوانان دي که تاسو کتلی وي زه خپله دا یو ما ډېر سوچ په دې خبره کړې دي چې کوم هغه خلک وي چې هغه سره ټایم وي هغه ګرځېدی شي فار ایگزامپل کیدای شي یو دوه ورځې مخکې هم تاسو سره هم ډسکس شوې دا خبره چې نن سبا خلک نیچرل ګوري. بالکل چې کوم فار ایگزامپل زموږ د خیبر پښتونخوا څومره ښکلا الله تعالی ورکړې ده څومره زیات اډونچرز یې ورکړي خیبر پښتونخوا ته هغه کیپچر کړي د هغې نه دی ویډیوز جوړې کړي په مختلف دغه باندې تاسو به کتلي یوټیوب کې ډېر خلک چې ګوري نن سبا چې زیات ویوز یا زیات سرچ راځي هغه مطلب چې کوم خلک بلاګینګ کوي په مختلف ایریاز ته ځي ویزټ کوي چکر نوې نوې کلچر نوې خلک نوې علاقې ښایي نو لږ دا بلاګینګ چې کوم ول دي د دې څه لږ آیډیاز چې کوم دي که تاسو موږ سره دلته لږ شیر کړئ. بالکل د بلاګینګ دپاره ځینې خلکو ذهن کې راځي سر چې دې دپاره به های کیمراز د کیمرې ضرورت وي او د لایټینګ ضرورت وي نو زه به دا ووایم چې دې دپاره هېڅ دومره های پای دغه ضرورت نه جسټ ستاسو دپاره یو موبایل نن سبا د هر چا سره وي. بالکل یو موبایل ضروری دی چې ستا سره وي او تاسو کومه ایریا هم ډسکور کولی شئ ولې چې په پښتونخوا کې که مونږ وګورو تر چترال نه والا تر بلوچستان پورې داسې ایریاز دي چې هغه بالکل خلکو ته پته نشته انسین دي په دې کې پښتونخوا چې دا ډېره زیاته کلچر ډایورسټي دلته کې ده او ډېر فار ایگزامپل که مونږ کیلاش ته وګورو دغه شان مونږ د وزیرستان مختلفو علاقو ته وګورو باجوړ ته وګورو دغه شان کمراټ علاقې چې مونږ کوم وګورو دا علاقې چې د وس ډسکور شوي دي خو دې ته چې کوم دی عام خلک نشي تللی خو یو موبایل چې د چا سره وي د هغوی به هغه چکر بم کیږي او هغه د په خپل موبایل باندې په خپل کیمره باندې هغه کیپچر کی او د هغې نه د ویلاګ جوړ کی او جسټ د هغې باره کې دی لږ بریفلی دا ورسره ویلیم شي نریشن تپوس وکړي ودې وایي د هغې سره چې دا پلانې ځای دی او نو پښتونخوا کې ډېر داسې ښایسته ځایونه دي ښایسته کلچر دی ښایسته ځناور دي ښایسته سینز دي چې هغه خلکو نه دي لیدلي نو په دې باندې ته نه لکه مطلب دا اوس فار ایگزامپل دی کې څه داسې اپلیکیشنز هم دي چې که مونږ وګورو که نه بعضې خلک جوړ کړي او هغه ساده بس ویډیو والي او
یوټیوب کې یا فیسبوک کې وغیرہ کې واچي لکه فار ایگزامپل زه یو ویډیو جوړوم په لار روان یم ما یو ویډیو 2 منټه شي 15 منټه شي خلک چې ډیر زیات ګوري او بعضې داسې وي چې هغه په ګنټو چې کم دی یو ویډیو جوړه شوی وي نو هغه خلک دومره ورته ځکه چې هغه ته دومره ګوري نه نو په دې کې هغه شارټس چې کم دی هغه دې څنګه جوړ کړي او په هغې کې چې څه پیکچرز څه مختلف وړي ویډیوز چې کم شارټس دي هغه او دې سره بیا هغه ایډیټ کول څنګه طریقه وي څه اپلیکیشنز دي هغې دپاره چې دې کور کې خپل ناست یو ایډیټ هم کړي. بالکل جی د ټولو نه ایزی په چې کوم موبایل کې ایپس وغیره وي په موبایل باندې ته په ودن 5-6 منټ کې ته خپل ویډیو چې دا ایډیټ کولای شي او اپلوډ کولای شي دا غي د لپاره کیپ کټ هم استعماليږي دغه شان نور په انټرنیټ باندې ډیر داسې ایپس دي چې په هغه باندې مختلف مونږ چې کوم ریلز دي یا ویډیوز دي هغه مونږ ایډیټ کولای شو ډیر په اسانه باندې او جست د هغه نه چې کوم شي کې شارټس وی هغه زینه کټ شي او چې کوم زینه ستا په خوخ نه وي چې یاره دا مطلب یا ایکسترا خبرې پکې راغلي ایکسترا زینه اني هو خبره تقریبا جاری او ساری وي زمونږه ارشاد خان چې کوم دا ټایم مونږ سره دی چې هغه نه مونږ د انلاین ارنینګ په باره کې تاسو نه کو یو دوه کال راو سره به هم خبرې ترې کو د بعضي خلکو په دې کې کوېسچن هم وي تاسو هم کول غواړي ورزمه کال رته چې څوک ته مونږ سره په 05154 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي څنګه دی وای سي ته بیتونه سي بالکل شکر دی رور مې سوکته د کم زینا خیبر اور اگزه ما د پیښور نه بیګا مې تا ورغزونه आवाज دی رور را نه کټ شو سوک خبرې کوي مر خیبر اور اگزه ما د پیښور نه بیګا مې تا ورغزونه کړه او نن مې تا پیښور جی اسویل غواړي او نن پروګرام حواله سره او زمونږ چې کوم ګیسټ مونږ سره ناشته ارشاد خان هغه نه ست پوس کول غواړي ولا چې اوس مې پروګرام ولا بخنه نه غوړم باندې څنګه راوم خدای ته سوشل میډیا استعمال کی او ولې نه کوم مطلب صدا سے پلیټ فارم دې چوز کړی دي چې هغه تاسو چرته ارنینګ کړی چرته پیسې ګټلې وي یاره دا سیزونو کې خو زموږ دومره تعلیم نشته نو دا خو لږ تعلیم مننه رور بس تاسو پروګرام اور ان شاء الله د دې طریقې کار مونږ د تخایو ښه ډیره مننه ثانک یو دی ورور مونږ ته کال کړی خو مخیال دی چې د وس ټیون کړی نو د خبرې اوریدلې نه وي نو مونږ کوشش کوو چې د هغې خلکو سره هم زموږ خبرې دوشي په دې کې ډېر خلک داسې غواړي فار ایگزامپل دلته خو یې 2-3-4-5 کوېسچنې وکړي زمونږ د ګیسټ نه چې هغې نه مونږ فایده څنګه اخلو نو داسې خلک هم شته چې هغه هم غواړي چې مونږ تپوس وکړو ورځم یو بل کالر ته چې مونږ سره څوک دی او د کم ځای نه السلام علیکم. وعلیکم السلام ایډی جان ستړی مشي مازلی ام بڑا بیرل جی مازلی ستړی مشي هر کله د ته مازلی پروګرام اوري خوشاله اوسې استاد مرګری تم سلام کوم ملما دې کنه جی وعلیکم السلام ست تپوس کول غواړی مازلی یاره زه خدانه دا تپوس کوم د ملما نه کنه جی دا نن سبا چې دا کوم انلاین جابونه دي کنه نو ډیر مرګری په دې باندې خپل هغه کور به ګټه چې کم دی برابرول شي خپل اخراجات کنه او ډیر کنه چې کم دی دغه نه دی مستفید نه دی ډیر مطمئن نه چې دا وجه څه ده یار بالکل بس صحیح دی په دې باندې موږ ته تاسو کو چې اخر وجه څه کې دي دا لکه د دې مدن ته چې کم نسترګي غاغي بګې نور مخکې دوکې کې بدیم لک پر بد کې سره پوي گئی ضرور ډیر مننه ثانک یو مازلی ثانک یو وعلیکم السلام د مازلی کوېسچن او جی او دا حقیقت هم بالکل چې فار ایگزامپل ستا مخې ته هم مونږ هم ناست یو او داسې نور ډیر خلک مطلب هغه مونږ کې ګورو مونږ آنلاین ارنینګ چې کوم خلک کوي یا ټریډ کوي یا آنلاین ډیټا انټري وغیره ډیر داسې سیزونه دي هغې نه ډیر خلک سیټسفای نه دي هغې نه ډیر خلک چې کوم دی هغه سوچداري چې مړه دا ټوله دوکه ده نو وجه څه کې دي دوی چې کومه خبره وکړه د دې نه مخکې کالر دا خبره وکړه چې زما تعلیم نشته نو زه به هغه هم دې سره مرج کوم د دوی د کوېسچن سره چې د ټولو ناول خو چې دی نو څه ناڅه خپل ځان چې دی ایجوکیټ کول پکار دي بل بیا د چې کومه بزنس آیډیا وي فار ایگزامپل هغوی چې کومه اولنی کالر خبره وکړه زما دونه تعلیم نشته نو هغوی ته زه دا وایم چې تاسو خو د یو تصویر خو کلیک کولی شئ که نه دې دپاره تعلیم هېڅ ضرورت نشته بیا د یو کس سره کښېنه تا به په نیمه ګنټه کې په ګنټه کې پوهه کړي چې دا تصویر په کم پلیټ فارم باندې اپلوډ کول دي او دې سره څه لیکلي 2-3 ټکي ورسره لیکلي چې دا د دې ځای نه ما تصویر ایستی دی او دا ځای دی او دا سیز دی
او د دې د پاره زرا غلم یا دلته خلک سکه نو دې کې د ایجوکیشن چې دی نو هیڅ دغه نشته. بیا د دویم کالر دا خبره وکړه چې په دې کې سکیم وغیرہ کیږي یا مختلف دوکې کیږي یا موږ سټیسفای نه. نو دوی د پاره هم دا ضروری ده چې ته مختلف پلیټ فارم باندې کار وکې. بیا چې کوم ستا سکلز دي یا ته سرویسز ورکې، فار ایگزامپل په فایور باندې ته سکل ورکې چې زه مختلف ویډیو ایډیټ کوم، نو ته به خپل چې کوم ستا ویډیو ایډیټینګ دی، ویډیو ایډیټینګ هم یو ډېر زیات ویګ چې دی ټاپک دی، بالکل. خو په دې کې به ته په خپل ایکسپرټیز چې دی نو دا په یو بالکل نیش باندې راولې، مطلب په یو سپیسیفیک سیز باندې به راولې. نو ستا چې کوم تا ته خلک اپروچ کوي نو هغه به تا ته اپروچ کوي، نو ته به بالکل هغه له چې کوم کار کې هغه به بالکل ستانه سټیسفای وي. بالکل. چې کله هغه ستانه سټیسفای هغه به په تا باندې ښه ریویو ورکوي، ښه کمنټ به کوي. چې کله ستا کمنټ نور چې کوم دی سرویسز اغستل والا نور کسان هغه هم هغه کمنټ ته به ګوري، هغه ریویو ته به ګوري، نو تا ته به هغوی اپروچ کوي. حقیقت خو چې کله ستا زه سر ستاسو خبره کوم، خو دا خبره ډېره زیاته ضروري ده چې کله ستا سکل کمزوري او ته یو ویګ ټاپک باندې خبره دغه کې کار کې، نو هغه ستا کار ستا د کار چې کوم ډیلیوري وي هغه صحیح نه وي، نو پتا باندې بیډ کمنټ وشي، بیډ ریویو د لدر کړی شي، نو په دغه وجه باندې چې کوم زیاتو کسانو ته چې دی هغه فیلیر مخې ته راځي. حقیقت لکه څنګه تاسو خبرو کا چې دلته لکه پاکستانی اپلیکیشن داسې دي چې هغه مونږ نوم هم کوالو نو بده بنوي، لکه دراز دا پاکستانی یو اپلیکیشن دی چې په هغې باندې خلک د دنیا کاروبار کوي د ورځې. ډېر خلکو مطلب پکې اکاونټونه کلاو کړي دي فری اف کاسټ، په هغې کې دي چې کوم د خپل پروډکټ خرڅوي او دې سره سره چې کوم د ډېر زیات داسې خلک دي، زما خپل ډېر زیات ایکسپیرینس دی په دې کې چې ډېر بې انتها خلک د هغې نه پروډکټس هم اخلي. دې سره په مقابله کې ډیر زیات نور هم اپلیکیشن لانچ شو لوکل خو هغې به داسې وه چې تا به موبایل هغې ته چې کوم دی اډر کو پیمنټ به دې وکړو، نو هلته به صرف تا ته کورونه را رسېدلي وو که نه. نو په هغې وجه باندې څه شو چې هر سړي بس دا یو مایند جوړ شو، ما به هم ما سوشل میډیا باندې وو یار فلاني اپلیکیشن ته نږدې ورنشي دا ټول فراډ دی. خو هغه یو اپلیکیشن دراز چې کوم دی په داسې پیک باندې روان دی، وجه څه ده چې د هغې کوالټي اور سروس چې کوم دی هغه بهترین دي. بالکل. یو بل کلر ته به هم ورځو، هغې سره به هم خبرې ترې کوو د کلرانو هم. مونږ په کمنټونه مازلي ډېره مننه سلامونه کړي، حمدالله د لاهور نه تھینک یو، او عرفان مسعود زما رور زما کزن سلام یې کړی ډېره مننه. جویریا خان وایي سلام ټو بوت آف یو انټرسټینګ ټاپک بیسټ آف لک فار مور. ډېره مننه. رازو خان سلامونه کړي د اختر علي ځنګلي نه ډېره مننه تھینک یو. آر جی افریدي ډېره مننه. د ټولو ستاسو کامنټس میسج هم را روان دي، هغې ته هم زما خو دې نه مخکې زه یو دوه کالرانو سره په دې خبرې نورې هم کوم چې آیا مونږ څنګه فایده اخیستی شو، د آنلاین ارنینګ مونږ څنګه کوی شو. کالر ګورو معذرت سره کالر چې څوک هم و کال ډراپ شو. اني هو تاسو خپل تپوس مونږ کولی شئ زمونږ سره نن چې کوم د میلمه ارشاد خان چې کوم د هغه ناست دی هغې نه مونږ د آنلاین ارنینګ چې کومه د هغې تپوس کو. اچھا دې سره که مونږ راشو فیسبوک ته، بالکل د دې نه هم خلک ارنینګ کوي ډېر زیات ډېر په مونږ خو هم د 2000 وایم چې کله نه فیسبوک پیدا شوی دی مونږ هم ورسره شروع یو، خو مونږ ته اوسه پورې څه داسې ارنینګ ته ونه کړو. اچھا څه وجه کیدی شي؟ څنګه چې ما تاسو ته په اوله کې وی چې یو سرویسز ورکول دي، یو پروډکټ سیل آوټ کول دي. په فیسبوک باندې تاسو دا سرویسز پرووایډ کولی شئ، ورکولی شئ مختلفو کمپنیانو والا ته، مختلف بزنس والا ته، چې د هغوی چې کوم ایډ دی ظاهره خبره ده خلک ایډ وګوري، نو په هغې بیس باندې تا ته اپروچ کوي، تا ته کال کوي، تا ته ایمیل کوي، تا ته اډر درکوي. نو فیسبوک یو داسې سیز دی چې بالکل ستا په چې کوم مین ټارګټ دی، فار ایگزامپل زمونږ شلوار کمیس دی، شلوار کمیس دی دا په سپیشلی په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې او سپیشلی په خیبر پختونخوا کې ډیر زیات استعمالیږي. فار ایگزامپل که تاسو د دې تصویر وباسئ یا د دې لپاره یو ایډ جوړ کړئ، د دې لپاره یو پوسټر جوړ کړئ او تاسو دا ووایئ چې زما چې کومه ټارګټډ ایریا ده، فار ایگزامپل پېښور دی،
پېښور چې کوم مین سیټي دی په دې کې به زه د خپل ایډ چې دی 2 کسانو ته فار ایگزامپل 1000 کسانو ته زه وایم فار ایگزامپل 1000 کسانو ته 2000 کسانو ته 50000 کسانو ته به اپیر شي ظاهره خبره ده چې چاته راځي ایډ چاته مخې ته راشي نو هغه به تاته اډر درکوي نو دا سرویسز ورکول دي نو د فیسبوک په ذریعه باندې ته خپل د پروډکټ ایډورټایزمنټ چې دا کولی شي تاته د هغې په ذریعه باندې اډر راځي کال راځي او ته خپل پروډکټ چې دی هغوی ته ډیلیور کولی او دې دپاره د فیسبوک مطلب مونږ ته فیسبوک کې داسې څه کول لکه ډېر خلک وایي منوټایز کا فلانې دی پیج جوړ کا څه وکړه دا وکړه دا وکړه دا هم پکې لازمي دي چې مونږ فار ایگزامپل دا یو بزنس کول غواړو جی ګوره د بزنس دپاره د ټولو نه اول خو دا ضروري دی چې ستاسو اکاونټ وي فیسبوک اکاونټ وي د فیسبوک د اکاونټ سره به تاسو پیج جوړ کړی وي دا پیج نوم چې دی هغه به هم داسې تاسو کېښی وي چې هغه ستاسو د بزنس سره ریلیټډ رجسټرډ بزنس رجسټرډ بزنس چې څنګه وي بیا به تاسو په فیسبوک باندې د فیسبوک په پیج باندې خپل پروډکټ چې دی د هغې پکچر د هغې پوسټر څنګه چې ما مخکې ووې هغه به پوسټ کوئ بیا د هغې اکثر د هغې سره په خپله باندې لاندې راځي چې دا بوسټ کا بالکل هغه یو بلو بټن ده بالکل نو دغه کمپین چې دی چې ته د کم پروډکټ هم ستا به سټور جوړ شي په فیسبوک په پیج باندې او هغه پوسټ چې دی ته بوسټ کولی شي او په لکونو خلکو ته چې د خپل ټارګټ آډینس چې دي هغوی ته رسولی شي بهترین ډېرې زبردستې خبرې وسره کالر ته هم زه خو ما خیال یو 2 کالران رانه ډراپ هم شو چې څوک یو کالر ګورو آنلاین چې موږ سره څوک معذرت سره ډېرې خبرې او کیسې خو مو ډېرې ذاتې په ذهن کې دي چې موږ تاسو نه ډېر تپوس وکړو او د سره چې کوم زموږ د فیسبوک چې کوم ټایم دی هغه هم رانه ختمېږي خو د یو کالر ته به ورځو دی تپوس کوو چې دی څه ویل غواړي السلام علیکم مړه پته نشته چې نن خو زموږ په دې پی ټي سی ایل لاین باندې هم څه ځکه چې زموږ په پایدې کې څه داسې خبرې راځي که نه نو بعض بیا داسې هم کېږي چې موږ نه کال هم نه میلاویږي پته نشته کال هم ډرایپ کېږي چې څه وجه جوړه شوې ده اني هو هغې پورې به موږ ګورو چې نور هم څوک کالران راځي د کالرانو سره به مو خبرې تېرې کوو ستاسو میسج هم راغلی دي هغې به هم زه ګورم او ورسره کامنټس تاسو کولی شئ که تاسو څه هم داسې تپوس کول غواړئ او تاسو وایئ چې موږ آنلاین چې کوم ارنینګ دی چې کله څنګه دنیا کې خلک پیسې دی ګټي موږ هم وګټو نو هغې دپاره موږ تاسو ته نن ناست یو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ستړي ماشه ته ستړی مه شې څوک یو د کوم ځای نه زه د پېښور نه یم اورنګزیب اپرسدای جی اورنګزیب څنګه یې ښه یې ورکړه بالکل فټ فاټ څه تپوس کول غواړې نو بس تپوس دا کوو چې خو اوس ګاډي نه ارکي شوم تو هغه مې ورولېدو ټاپک لګېدلی نو مو ویل چې بس یو وداره چې یوه جنټي روغتي نه ورته پاته نه لګېده چې په نن موضوع څه هغه دي کاروبار خو تاسو هم کوئ که نه کاروبار خو کوو نو اصل کې دا کاروبار مو چېرته آنلاین کړی دی په انټرنیټ باندې یا فیسبوک باندې داسې څه کاروبار کړی دی چېرته یاره خو وریاري نه مې کو زه خپل داسې وم چې مخکې لارې زن وم اوس مې پټرول پمپ ته په کلي شي ښه مننه خوشحال درته اوسئ تhank you چې کال دی وکړو ډېره مننه ډېره مننه او دې لکه هغه ستا والا سوچ دی چې هغه یو کس وایي چې زما خو تعلیم نشته نو زه به څنګه ګټم هغې سیم مونږ ته اگزامپل هم راغو چې ده وایي چې زه خو خپل مخکې به مې ګاډۍ چلو یا څه اوس مې یو پمپ جوړ کړی دی بس هغې ته ناست یم تر یو محدود یو سوچ مونږ جوړ کړی چې کم وي که نه فار ایگزامپل ایډي دلته یو شو کوي اسې یو سوچ دی که نه بس زه به دې ته کښېنم چې بس زه خو شو کوم کیسه ختمه مونږ دا ځان باندې چې کوم برډن جوړ کړی دی یا مونږ ته چې کوم پریشانیان نن سبا دور کې جوړ شوي دي د دې اصل وجه ده اخر یو ښکلی شانته کې میسج تپوس به هم نه کومه خو یو کالر نه پس السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل رہی ہے شکر الحمدلله رور مې څوک دی د کوم ځای نه مونږ هم آفتاب خبرې کوم کشمیر نه جی آفتاب څه تپوس کول غواړئ بای دا ملماته السلام علیکم په حواله ورته وایم تاسو آنلاین غره وړئ بای بالکل آنلاین کاروبار زما تر دا غي کوي مونږ په خپل آنلاین کلاس اخلو کنه زبردست آنلاین کلاس اخلي مونږ آنلاین کلاس اخلو یو د کراچۍ نه راته اخلي کېږي یو د چین نه بهترین او دا د څه کلاسونه دي ستا دا د
کیمستري دی او د کراچۍ نه چې کوم کېږي دا د کیمستري دی او یو بل بوک ته د غنم مرتالي د چین نه چې کوم کېږي جی منیر نومې د زمونږ کلیواله و که نه ورته پیچ ډی ته لاړ د بس ساره ته هغه ځای نه خلاص. ډېره مننه، ډېرې ښکلې خبرې، خوشحاله اوسئ آفتاب. تھینک یو. او بل د کاروبار چې کوم ښایې که نه بای تاسو جی جی دا زما تره ده نو هغه داسې کې یونیورسټي کې سبق ویله که نه نو بیا لاړو یورپ ته. یورپ ته لاړو نو هلته کې لکه بس هغه ځای نه لکه پی ایچ ډي کړه مکمل د سبق یې هغه ځای نه ویله که نه جی 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 چې لاړو نو کې بس سهار به یې کلاسونه اخیستي او سیکنډ ټایم کې به دغه د هوټلو نه چې کوم د نشتې چې د کورونو ته دا به یې وړلې. بهترین، ډېره ښه خبره آفتاب. موږ په دې باندې مزید هم تاسو سره خبرې کولو. ښه صحیح ده بای او بس هغلته یې بس بیا هغه کولاو کړه که د لږ کاروبار یې شروع کړو نو بس غټ کاروبار یې ډېره مننه. تھینک یو ښکلې خبرې، ګټورې خبرې، ډېره مننه. لکه څنګه ارشاد خان چې موږ هم د آنلاین په ارنینګ باندې خبرې تېرې کړو او دا یو عجیبه سوچ چې نن سبا که موږ وګورو په موږ کې هغه د تعلیم هم دې حد ته راغو که نه او دې حد ته را رسېدلی هم دی چې آنلاین چې کوم دی مطلب خلک د بهر ملکونو نه هم لیکچرې اخلي او دې خبره وکړه چې زما تره چې کوم هغه یورپ ته لاړو راغل ته څه کار شروع کړو د ډیلیوري فوډ ډیلیوري. نو په دې باندې څه داسې یو مونږ ته هم یو منټلي را جوړه کړه چې مونږ هم څه دلته شروع کړو که نه. بالکل جی دوی چې کوم خبره وکړه ډېره د ډیلیوري حوالې سره نو بل دا ده چې د هر یو انسان چې دا په خپل مایند باندې به څه ناڅه زور راوړي هغه به انوویشن چې دی هغه به کوي. بالکل خپل مایند به انوویشن طرف ته جوړوي او خپل ځان سره به مختلف بزنس آیډیاز راوړي. داسې لکه د ډیلیوري دی ته په کور کې هم څه ناڅه تیارولی شي، فار ایگزامپل یو خوراک تیارولی شي او هغه چې څنګه مونږ مخکې خبره وکړه چې په فیسبوک باندې هغه پوسټ کا او یو مینیو جوړه کا چې په پلاني ډیټ باندې په پلاني ورځ باندې نن سره یو سپیشل ډش چې دی هغه تیار کړي او هغه هوم ډیلیوري چې دا هغه کا هوم میډ چې دی ته سسیس هم تیارولی شي، بریاني هم تیارولی شي، چکن هم تیارولی شي، دې نه علاوه ساګ بینډۍ ټیپر چې څه هم کوم زموږ پاکستاني او بیا چې کوم زموږ دیسي خوراکونه دي چې خلک یې خوښوي. بالکل نو که څوک وایي چې زه سم نشم کولی نو دا خو کولی شي که نه. حقیقت خبره دی خو مونږ یو ذهن جوړول پکار دی او خپل مایند چې دی دا انوویټیو طرف ته بوتل پکار دی. ډېر زبردست خبره او آخر کې سم میسج ورکول غواړي ځوانانو ته سپیشلی که هغه زموږ فیمیل دی او که میل دی. ځوانانو ته به زه دا میسج ورکم چې زموږ هوګ وطن چې کوم دی پاکستان په دې کې ډېر زیات ارڅه دي، ډېر سہولیات دي پکې، هو د محنت ضرورت دی او په ذهن باندې د زور راوړلو ضرورت دی، د انوویشن ضرورت دی چې مونږه هر انسان د الله پاک څه ناڅه طاقت او څه ناڅه سوچ ورکړي، څه آیډیاز ورکړي نو چې مونږه هغه یوټیلایز کو او په مختلف پلیټ فارم باندې چې دی هغه مونږ دا سرویسز ورکوي. ډیره مننه، ډیره ګټورې خبرې او دا خبرې به ان شاء الله مونږ فیسبوک باندې تر ډیره ټیمه پورې وي هم او تاسو به دینه فائدې. ډیره مننه ارشاد خان یو ځل بیا هم چې تاسو خپل دومره قیمتي ټیم زمونږ د دې ځوانانو د اقبال شاهینو د پاره چې تاسو واسره. ډیره مننه. تاسو هم ډیره مننه. ډیره مننه. بالکل دا مونږ سره ارشاد خان فیسبوک لایو سیشن هم زمونږ چې کوم د ختمېدو ول د فیسبوک نه غواړم اجازه او نیکسټ به زمونږ او تاسو مرګرتیا جاری